أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 15 آیات نمبر 103 104 دو آیاتونه چې هغه به ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې د دې نه مخکې صورت کې چې په دې نه مخکې آیات کې د صلات قصر، صلات سفر او صلات خوف تذکره وشوله چې کله تاسو په حالت د سفر کې شرعي سفر کې نو په دغه وخت کې که تاسو د څلورو په ځای چې نو هغه 2 رکعاته لمونځ به کوئ دا د الله د طرفه چې نو هغه د احسان معامله ده. اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. نو په مونځ کې چې نو هغه د سفر د وجې مشقت د وجې تخفیف راتلی شي خدا الله جل جلاله ذکر چې نو هغه په هر صورت باندې کول دی، پای کې تخفیف چې نو هغه نشته. د الله رب العزت ذکر چې نو هغه ډېر کوئی کثرت سره کوئی او په هر حالت باندې کوئی. نو الله وی اذا قضیتم الصلاة کله چې تاسو مونځ کو پوره کوي فذكروا الله نو بیا د مونځ نه ورستو تاسو د الله جل جلاله ذکر چې نو هغه کوي قیاما وقعودا وعلى جنوبکم په حالت د قیام کې پناستا او په ولاړ باندې. نو په دې ټول صورتونو کې ولاړ او علی جنوبکم او په ډډه باندې پملاسته. نو ذکر دا یو داسې آسان عبادت دی او مرتبه به د الله جل جلاله د طرف نه ډیره لویه میلاویږي او عبادت چې نو هغه انتهایی آسان دی. نو ځکه الله وی تاسو دغه بیا د مانځنه وروسته چې کم ذکرونه قرآن احادیث کې دغه شانتي چې نو هغه کم فضایل دا راغلي دي نو دا مخکې هم مونږ دا قاعده ویلو ذخیرة الجنات کې سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله چې نو هغه دا ذکر کړي او زما خپل معمول هم دا دی چې کله چې نو کم منځونه ورسته سنت وي او دا غینه ورسته بیا چې نو اوږدې دواګانې ذکرونه دي چې نو هغه ضرورت نشته. کم منځ نه چې ورسته سنت نه نو په هغې پسې بیا د ټول ذکرونه ټول تسبیحات چې نو هغه سړی ویلی شي. خو دا کم منځ نه چې ورسته سنت وي نو بیا د سنت او د نفل نه ورسته چې نو هغه بیا دغه ذکرونه دغه چې سوره هم تسبیحات څه دعاګانې دا راغلي هغه کوئ. د حدیث مبارکه کې راځي یو روایت چې نو هغه د درمی په روایت نقل کړی دی. هغه مفهوم دا دی چې کم سړی د مانځنه فرض مونځ نه وروستو د آیت کرسی چې نو هغه اهتمام کوي آیت الکرسی وایي نو د دې انسان او د جنت په منځ کې حایل چې نو هغه صرف مرګ دی چې کله د مرګ رالو نو دی به د دې په برکت سره الله جل جلاله چې نو هغه جنت ته داخلي. دغه شان نور هم ډېر شي واقعیت چې نو ذکر کړي من جمله یو دا غینه چې نو هغه دا هم ده چې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه کشرۍ لور وه د حضرت علی کرم الله وجهه چې نو هغه کور واله وه د حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د هغوی مور وه. نو دی به د خپل کور کارونه وغیره کول دغه شانتې چې نو هغه اوړه به یې چڼول اوړی چې نو هغه به یې ټکول دانې درنده به یې کوله نو د هغې د وجې نه په لاس مبارک باندې چې نو هغه پوڼاقې راختلی وي او د دغې پوڼاقو د وجې نه به ورته اکثر چې نو هغه تکلیف و لاسونه به یې خوږېدل. حضرت علی کرم الله وجهه وی زه تا ته چې نو هغه یو رای در کوم خو نه د دخې حضور علیه الصلاة والسلام له غلامان وینځي او دغه شانتې غلامان دا دواړه راغلي دي نو که ته لاړه شي او د حضور علیه الصلاة والسلام ته خپل حالت وښې او بیا د الله د پیغمبر نه مطالبه وکړي او نبی علیه الصلاة والسلام تعالی یو وینځه غلام درکړي نو هغه به ستا سره د کور دا کار کوي تا ته به لږ اسانتیا شي. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې نو هغه لاړه
اوس چې کله لاړ نو حضور علیه الصلاۃ والسلام په هغه موقع باندې کور کې نه ولو. عایشه رضی الله تعالی عنها ته خپل کیفیت وخو او بیا ورته دغه خبره چې نو هغه وکړه زه دغه شانتې راغلم. نو کله چې بابا جان رالو نو ته ورته بیا زما د حالت او زما خبره وکړي چې مال یو غلام یا چې نو وینځ راکړي. حضور علیه الصلاۃ والسلام ماسخوتن ناوخته رالو. کله چې ماسخوتن نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته رالو عایشه رضی الله تعالی عنها ورته د فاطمه الزهرا د راتلو تذکره وکړله. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې فاطمه راغلی وه. الله پیغمبر چې نو هغه دغه ځای نه واپس ډایرک بیا چې نو فاطمه رضی الله تعالی عنها کره چې نو هغه رالو. هغوی موږ چې نو هغه ملاس صادر مو اغوست او زنګ سره د یو صادر د ما سیوا چې نو هغه بل سوال نه هغه یو کمبل صادر را سره نبی رسول الله سلام رالو. مونږ زر چې نو هغه را پاسې ادبن احتراما نبی رسول الله سلام زنګ سره کېناستو په صادر کې چې نو هغه خپل خپې مبارک پټ کړي د یخنۍ د وجې او بیا وی چې نو هغه لور زه خبر شم تر راغله بیا د الله رسول حضور غلو ما چې مونږ له غلام یا وین زرا کې نبی رسول الله والسلام یې ساته دغه غلام او د وینځ نه بهترین شیست نو هغه ونخم هغه ورته ول نه ضرور راتوخی. نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل د هر مانځنه اورستو 33 پیرې چې نو سبحان الله 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایا. دا د غلام نه چې نو هغه بهتر دی. دغه شانته چې کله کټ خېجه سملی نو په دغه وخت کې چې نو هغه هم 33 او 34 پیرې دا وایا. دا د غلام نه چې نو هغه د دې زیات ثواب دی. دا ستاسو لپاره دا غي نه بهتر دی. ما د خپل غلام د غستلو مطالبه چې نو هغه تر کړه. نو بهرحال بیا سره حضرات لیکلي چې دغه دعاګان نور د سوره دعاګان دي نو دا پاغي کوي. بیا ځین حضرت صاحب جن هغه ذخیره الجنان کو سره دام لیکلی دا یو خبره یاد ساتي چې کله درس د قران کیږي یا تعلیم کیږي واعظ او نصیحت کیږي ماغه کې مسائل بیانېږي په دغه کې چې نو هغه په بیانېږي نو په دغه صورت کې نفل کول چې نو هغه د افضل نه دي. د اجتماعي عمل دی په دې کې دینی مسلې معلومیږي په دغه صورت کې بیا چې نو هغه دین دغه مسلې بیان دي دغه خودل افضل دي. نو دې سنت کې بیا چې نو هغه په دې کې شرکت کول. دویم چې کله درس او دې کې ناسې نو ځان له تسبیحات ذکر تلاوت چې نو هغه دا بنه کوي په دغه باندې ته دومره اجر نه میلایږي لکه څوک ثابت ورستو دغه وکي او دلته دی یو مسله د دین چې نو هغه زده کړه یو آیات د قران چې نو هغه د زده شو په فهم کې درالو د صلکات نفل نه چې نو هغه افضل دی. یو باب د علم د زده کو د زر رکعاتو نه افضل دی. نو ځکه وایي چې په دې وخت کې دا کول دا چې نو هغه ثواب نه دی بلکې دا الټه د شیطان چې دی نو هغه څه دی بهکا وهل دی دا چې نو هغه دوکه کول دی. نو ځکه الله وایي فذكروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم. نو ذکر الله پاک آسان عبادت را لګلې مقام او درجه په لوی میلاویږي او ذکر دی چې نو هغه آسان نو ولا او د شرط نو ولا قبله ته مخ کېدل شرط نو ولا ناست شرط نو ولا ولاړ شرط په څو صورت په کم قوت په کم طریقه چې هم تاسو به نو هغه قدرت حاصلېږي بس پاکه طریقه ذکر کوی. فاذا اطمئننتم فاقيموا الصلاه. الله وی کله چې تاسو په امن کې شئ په اطمینان شئ یعنی حالت د سفر حالت د اجرت حالت د جهاد دای کې چې کم مشقت وي داغه نه پامن کې شي فاقیم الصلاه نو بیا کامل منځ کوي. سلور رکعات منځ نه هغه سلور دي سلور چې نو هغه بیا پورا کوي. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. زګه منځ نو هغه په مسلمانانو باندې پرځ کړی شوی په مقرر وخت کې. حدیث مبارکه کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو اتقوا صلاة المنافق اتقوا صلاة المنافق. د منافق د منځ نه چې نو هغه ځان ساتي د منافق د منځ نه ساتي. صحابه او عرض وکړه الله رسول د منافق منځ نه نو هغه څنګه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافق منځ نه نو هغه دی چې بانګ ویلې شي مانځ ټایم چې نو هغه شي دی وس پاسم وس کوم وس ان تر دې چې نو هغه اخرنه وخت شي سحر کې چې نو هغه د طلوع وخت نږدې شي او بیا په منډه باندې په هیبت چې نو هغه او د چردام کې او د نو هغه نه مخ واړه ملیا سکه دا غیم سي اهتمام ونه شي بیا او د چردام چې نو هغه په منډه کې او بیا د مارغه په شان د زر ټونګې چې وخته بر شي او د چې نو عقیده د منافق منځ دی.
مازدیګر چې نو هغه هم مانځه کې چې نو هغه انتظار ان تر دې چې اسپرار شمس چې نو هغه وخت شینور چې نو هغه زړ شي او بیا په منډه چې نو هغه راشي هیبت باندې چې نو هغه بیا دلته د قشانته او د چردامه کې مست نو هغه کې زر ټونګي وهي نو د الله پیغمبر د منافق مز د نه ځان ساتي الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون د دې سبب نزول چې نو هغه ذکر کړی دی وای د دې آیات چې نو هغه شان نزول هغه د احد واقع ده کله چې په جنو غزوه احد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته نو هغه زخمونه ورسېدل نو دا هغه زخمونه نه ورستو بیا د الله پیغمبر چې کله اتلو نو ابو سفیان ورته بیا بچنه نو هغه التی مخ کې بیا ګورو روان کال بچې نو بدر صغرا کې بیا ګورم سورۃ ال عمران کې تفصیل چلے نو هغه تیر شو نو دې چې کلومي او بیا دې چې نو امراه الحسد ته آلت کله ورسېدل نو دوی یار دا خو مونږ غلط وکړه صحابه ته چې نو هغه ډېر شي تکلیفونه رسېدل او دنیا صحابه چې نو هغه شهیدان شي ول هغه په حالت د غم او پریشانۍ کې په دوی باندې وسمله پکارو بیا الله رب العزت دا غوي پرړونه کې روب واچو ټوله قصه چې نو تقریبا مونږ ویلي نو چې کله حضور علیه الصلوۃ والسلام ته د خبر میلاو شو نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته وی راځي چې دا غوي تعقب وکړو په غوي پسې لاړ شو څنګه چلته مخکې مونږ ویلو اته ملي چې نو هغه غلولي ول نو بیا مې چې نو هغه نبی علیه الصلوۃ والسلام او صحابه چې نو دا غي کړو کوم نو بعض صحابه چې نو ډیر زیات زخمی شي ولو نو دا غوي د خپل زخمونو چې نو الله پیغمبر ته شکایت وکړ د الله رسول ډیر زیات تکلیفونه زخمونه دی راته الله دا آیات راولې غلو ک تاسو چې نو ولا تهین سستما کوي فی ابتغاء القوم پلټون دا قوم کافر کی ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون که تاسو ته درد نو هغه محسوسيږي تکلیف محسوسيږي ستړي محسوسيږي فانهم يعلمون نو دې ته هم چې نو هغه د قشانته تکلیف چې نو هغه محسوسي کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو جنگ چې نو جهاد تاسو کړی جنگ د سره دا غوي کړی زخمونه تاسو ته لګیدلې زخمونه غوي ته لګیدلې مشقت تاسو ته رسیدلې مشقت غوي ته رسیدلې وترجون من الله ما لا يرجون تاسو لپاره چې نو اضافي خبره ده چې تاسو د الله نه امید لرئ ما لا يرجون او داوی د پاره د امید نشته تاسو د الله رب العزت په یو قدم سمره اجر او ثواب درکې تاسو یو سحر او یو ماخام چې نو jihad فی سبیل الله کې فی سبیل الله د الله په لار کې دا چې نو هغه د دنیا د مافیهانه بهتر دی او دا غوي خو فی سبیل الطاغوت د شیطان په لار کې چې نو هغه جنگیدل داوی د پاره الټه چې نو هغه د عذاب سره نو ځکه الله وی وترجون من الله ما لا يرجون وکانه الله علیما حکیما الله رب العزت نو هغه په دی حکیم او الله پاک چې نو هغه د حکمت خاوند دی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي فاذا قضيتم الصلاه بیا هر کله چې ادا کړئ تاسو پوره کړئ تاسو منځو فذكروا الله نو یاد کې الله پاک لره قیاما په ولاړ او قعودا او پناسته وعلى جنوبکم او په خپل ډډو فاذا اطمئننتم بیا هر کله چې تاسو په اطمینان شئ فاقیموا الصلاه نو قائم وای منزلره ان الصلاه بشک مسکان دی علی المؤمنین په مسلمانانو باندې کتابا فرش موقوتا په وخت مقرر کې ولا تهینوا او سستی مکوئ تاسو فی ابتغاء القوم پلټون د قوم کې یعنی کافرانو کې ان تکونوا تعلمون کچری تاسو درمن کېږي تکلیف محسوسوي فانهم بشک هغوی یعلمون درمن کېږي تکلیف محسوسوي کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو تکلیف محسوسوي وترجون او تاسو امید لرئ من الله د الله نه ما د هغه څه لا یرجون چې هغوی امید نه لري وکان الله او د الله پاک علیم پوهه حکیم خاوند حکمتو فاذا قضيتم الصلاه بیا هر کله چې تاسو ادا کړئ منځ لره فذكروا الله نو یادوئ الله پاک لره قیاما په ولاړه او قعودا او په ناسته وعلى جنوبکم او په ملاسته په خپل ډډو فاذا اطمئننتم بیا هر کله چې تاسو په اطمینان شئ فاقیم الصلاة نقیم ایمان زلره ان الصلاة بشک موضوع کان دی علی المؤمنین په مسلمانانو باندې کتابا فرض کړی شوی موقوتا په وخت مقرر کې ولا تهینوا او تاسو سستی مکوئ فی ابتغاء القوم په تلاش د قوم یعنی دشمن کافر کې ان تکونوا تعلمون کچری تاسو چې نو تکلیف محسوسوي فانهم بشک هغوی یعلمون تکلیف محسوسوي کما لک څنګه تعلمون چې تاسو تکلیف محسوسوي
وترجون او تاسو امید لري من الله د طرف د الله ما د اغسل يرجون چې دا غوین لري وکان الله او دی الله پاک علیم عفوها حکیم د حکمت